رومبه خو الله پاک نبی علیہ السلام ته دا اعلانونه کوي، خدا حضور پاک په واسطه په مونږم په یی مونږ تم اوري. الله پاک په دې صورت کې لاول په نبی علیہ السلام د خپل نعمتونو ذکر کړی. ما د سره دا خوکړل، ما د سره دا خوکړل، ما د سره دا خوکړل. او دا هغه وخت کې الله حضور پاک ته فرمایي چې کوم وخت کې په نبی علیہ السلام سره تکلیفونه رالل، لږ تکلیفونه نه ډېر تکلیفونه. خپل وطن یې پرېښود، د مکې خلکو د سول حضور پاک ته ضررونه ورسول، د طائف خلکو تکلیفونه ورسول. او چې صحابه ولبه تکلیف ورکو نو دام د پیغمبر علیه السلام دردېدلو، په دې بم حضور پاک دردېده. جنگونه ورسره وکړل، د وطن نه بار ورپسې چکرې د کافرانو ووالې. نو الله پاک چې نبی علیہ السلام فکر من شوی دی او کلم غمجن شوی دی، نو الله په داسې انداز ورته خبره کوي چې ما در باندې ډېر احسانونه کړي. نو د احسانونو نه پس تکلیف پر راځي. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. طالبان په پويږي تکلیف به یوي او د الله تعالی د طرف نه به اسانتیا دوی. دا طالبان په دې پويږي غوي دا معرفه معاد شوی ثانیا معرفه نو دا عین اولا شو، او دا نکره معاص و ثانیا نکره دا غیر د اولا نه ده. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فان العسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. نو دا آیت مقصد دا دی حضور الله فرمایي چې تکلیف برازي خو یو تکلیف سره به دو راحت ای، دو خوشاله وي. اذا فرغت فانصب، بس تا کار دا دی چې تکلیف باندې صبر کوا، ډبل خوشاله برازي. او چې کله د عبادت کو نو زمانہ سوال کوا. اوس دا الله مونږ ته موري. هر مسلمان سره څه تکلیف شتا، تاسو ټول چې ناس یې سره زما نو سنا څه پریشانی او تکلیف هر چاته شتا. چاته به د بدن تکلیفي، چاته به د مال تکلیفي، د چا به بچی نه جوړي، د چا به خزه نه جوړي، چاته به مالی مشکلاتي، چاته به د گورن تکلیفونه او مشکلاتي، چاته به د تنخواه مشکلاتي، چاته به د افسر مشکلاتي، افسر ته به لاندې د ما تحت مشکلاتي، چاته به د حکومت مشکلاتي. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې پاغي کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغه کې مشکل بني. جنت هغه ته وي چې هغه کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وی کنه نو تکلیف په خامخای، چې اس تکلیف هم نه نو بډاواله غړو چې دتل نه دی. دا املا به خامخا راټټيږي، دا به خامخا راکږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لار روانو ملې ټیټه و، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان وتوی، ماشومان خوروانکاری شیطانانی. نو هغه یو ماشوم وتی بابا وی دا لیندرې پسو اغشته را ملې لکه د لیندر غونډه شوی وکړ را کونټی شوی ولکه د لیندر په شانته. نا ماشوم وتوی بابا وی لیندرې پسو اغشته را. نا بابا وتوی وی بچی چې زما وخت لرو رسې خیراتی به والے، اذا ما وخت لرورسه به پیسو بدته ملو شي د املا بدر لیند شي خیراتی به والے. نو چې بل اسم نه نو بډاواله خړو چته تل نه دی. او قران کې الله وای لکه لا يعلم بعد علم شيئا، داسې وخت سړی ورسیږي چې د ډېر لوی تجربه نه پس، د ډېر لوی پوی نه پس غړې وړې وي پیسې نه خبر، او د داسې بډاواله نه خدای مونږ لامان راکړي. نو دنیا کی تکلیف لازم نشتا بچ کے گئے تھے نا، خفگان خام خاشتا بچ کے گئے تھے نا. خود آیت او د دې صورت ته معلومیږي چې د خدای نعمتونه دا ول ځان ترا مخکې کا. ولی الله رسول الله مبارک د خپل نعمتونه پیش کړي. یرا ما باندې خو ظالم تیر شوی دی، یرا مال خو خدای بچیم را کړی دی، یرا مال خو خدای روغ صحت هم را کړی و، مال خو خدای دوسترګم را کړی وي، مال خو خدای جبم را کړی و، مال خو خپیم را کړی وي، مال خو د اتیا کاله جون له ډوډۍ را کړی، د اتیا کاله را لوبم را کړی.
میلمنو انتظام یې مو که د ښځې او د بچو یې امراله وکړو نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي نو بیا به څه بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحت او بیا چې کله منځو کې الله چلم د تخی نو تکلیف راوستون کې لو لري کون کې الله نو بیا به خدای ته سوالو کې اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب خدای ته ځان وکړاوه الله ته مایل شه ولې تکلیف راوستون کې الله تعالی راوستې نو ته به لرګې پریشانی تا راوستې را الله ته به لرګې دا رور دا خور دا مور دا خزا دا بچی تا نه جوړ کړی دی او خدای ته به بیماری لرګې د علاج. اوس یو مثال درته خیم. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو ماشوم او خلکو به ډېر لوی قدر کو خلکو به ډېر احترام او عزت کو. ولې به خلکو قدر کو ځکه فرعون په زویوالی نیولې او ډېره زیاته مینه پې کوله او د فرعون ښځه بیبي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه ورسره کوله چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومنته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیہ السلام د فرعون کور ته ورسید د دشمن کور ته نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه. دونه مینه ورسره کوله محبت یې کو نو چې دی به بارم ګرځېدو نو چا غږ نشو کولی خلکو به قدر کو عزت یې کو ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو فرعون ته به خدای وي. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه د فرعون دی قوم د موسی علیہ السلام په قوم به ظلمونه کول نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیہ السلام د قوم په سړی ظلم کوي زیاتې کوي وهي ټکیه هغه لک ته پته وا چې دا خو موسی د فرعون زوی دی مثلا فرعون په زویواله نیولې دی خو زمونږ د قوم خو دی کنه نو چې موسی علیہ السلام یې ولید نو هغه بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د قوم سړی ډاډه شو اے موسی راشه دا سړی مې وای او خلاص میں کہتے موسی علیہ السلام راغی هغه سړی ته وی دا ظلم ولې کې دا دومره پند دی وړي شي چې تی ورته په سر کې دا خو ته ظلم کې زیاتې وکې دی به اصل کې د موسی علیہ السلام په قوم ظلمونه کول په دې بنی اسرائیل زیاتی به وسره کول نو هغه سړی ډاډاو هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به وړي نو موسی علیہ السلام فطری تور لګ غسنا کو فوکزه سوکی اوچت کو وی ښا نه نخرې دې بیا شروع کړې خو چې سوکي سنگ ورکو هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوته او ساتې وته یو سوک سره ته سوته دی وخت لا پیغمبر نه دی خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر اله موجود دي د یو پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابرۍ او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی نو د پیغمبر طاقت د 400 ځوانانو دی د بډاګانو نه د مضبوطو ځوانانو د 400 دی وجه نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې وی ته پیغمبر وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر لوی طاقت وی مال په کبډي راشي هغه داسې پهلوانو چې هغه به فارس ته روم ته جنګېده به او چاره پرزولې نو مال په کبډي راشه اوس به دې پته ولګي که پیغمبر خو ما براو پرځه او که پیغمبر مارو پردولې نو پیغمبر باندې حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره سو کما دا خوس که زه په پرزونو وردم نو آخر پیغمبر به په پرزونو خلکو له په کبډو به وردي اوس زم زیم مثلا او سپینګیرې ما او ماته یو سړی و چې را میدان ته شو په کبډي راشي نو زه دا خو ماله شرم دی رسوایي ده یا خدای د سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړ چې اوس بری پته لګي او هغه سرور پهلوانو یو لوی وجود یې لرو او طاقتمن اخو بچی سوک ورکنو په سړی به سانټېلولې وجود نم طاقتمنو حضور پاک مجبور شو خدای که انکار کوم او سر وای بچی دا خو دروغجن پیغمبر دی که کبډي کوم خو می شرم دی بهر کې په وېزه چې نه مې پرې دی را دی خوښ چې دواړه سره ور مخامخ شو نبی علیہ السلام کې د خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کو او یو فوټې نه غوندې دیکې ورکړه اخو د 400 ځوانانو دیکاوه
پسړی سانټه وړې دی او دا چغې والے التو رسید او په دې سانټو کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله ایمان راوړ. چا ابو جهل وته وی دا دې څه کرتب وکړ وی قسم په خدای کې انساني زوري د انساني زور نه دی دا بل شان زور دی. د موسی علیه السلام دا مې ځکه وی چې کته وی چې یو سوک کې څړې مړ شو نو سوک بویا او زما سوک جدا دی او د بشیر جان سوک جدا دی. کده دې لاس سوکا بواما نو اسم نه او که بشیر جان د لاس معمولی غوندم د لاس ضروري نو زما په خیال چې په قبر کې به دا انکیر منکر والو طبيعت جت نه دا انکیر منکر مستاسو په جبه وي دا نکیر منکر دی نکیر منکر. بهر کې زمارونو خبره مې دې پورې کولا چې موسی علیہ السلام سوک ورک سړی مړ شو. اوس یو خدای ته پته ده یو هغه د موسی علیہ السلام قومي ته پته ده یو موسی علیہ السلام ته پته ده بل څوک نه دی خبر. هغه مړ شو هلکه سړی چا وجلې دی څوک غږ نه کوي. هلکه دا سړی چا مړ کړ دا چا وجلې دی تحقیق شروع دی خو لا پته نشته. سار لا هغه د موسی علیہ السلام قومي بل سره په جګړه دی دیکي موسی علیہ السلام اولیدا وراشه کنه دا سړی را سره په جګړه دی هغه خو وراشه بس سم چل دی یو له بسوک ورکه یو بس مریبا چې موسی علیہ السلام ورغه ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي. بس موسی علیہ السلام متسوک نیخ کا اخو پویشو اپویشو وته وی دا سکه موسی ما وجنی اوس او هغه سړی چې وتا واس کو دا هغه د خلینم غلطه وتا هغه وی راشه کنه څنګه هغه پرون دی را سړی برابر کړو راشه دام را برابر کا. بس هغه پېښو چې دا پرونه سړی خود وجلې دی وی خیو دی پرونو وجو یوس ما وجنه خبر اور رسیدلا فرعون ته چې پرونه خود وجلو موسی علیہ السلام او فرعون پېښو چې ما کم خوب لیدلو چې کم الک به زمانه بادشاہي اخلي او زمانه بادشاہ د زوال وګرځي بس دا هم دغه الک دی دا موسی دی چې دا مونږ لوي کا ډیر شو کالو ته تقریبا عمر نږدې بس هغه فرعون میټینګ راوغوښتو چې لکه ماشوم ملوي ک ډیر شکاله میدان سره وساتو او زه خو په شکی مچ دا هم دا الک دی یا وی ملک بلې موجه خو خبره راس کار شو او د سره سوکو بټول وې صاحب وجلې پکار دا موسی ملک بس ما شوم ملوي کړي بیبي اسی وی داس کې راکوټم لوي کړي وی بس که ما شوم دې او کرا کوټه دې خو زمون جنجال هم نه جوړيږي دی وجه بس فیصله کابینه پدیو کا چې دی وجل پکار دی. یو سړی داسې شارټ کټ کې راتاو شو موسی علیہ السلام لا او ورته اے موسی متعلق مشوره وکړه وجنی دی په باسا ما دل پټ اطلاع راوړه په باسا بس موسی علیہ السلام دا غدنه فخرج خائفا يترقب د مصر نو لا او زیو پیاده مزل شروع کړي او مدین ته ورسید مصر نه مدین ډېر لري اوس تکلیف شروع شو کړ هغه موسی چې د فرعون کور کې لوي شو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون وتخپل زوی ویلو هغه موسی علیه السلام چې د فرعون خزه وتخپل زوی ویلو هغه موسی علیه السلام چې پروتوکول بوته ملاوي دا هغه موسی علیه السلام چې نیاز بنتو به تیر کو هغه موسی علیه السلام چې نه یخلی دل نه ګرم ولیدل هغه موسی علیه السلام چې خشته جامع او خل اعلی او خشته خوراکونو میوه به خوري بس هغه اوس پیاده روان شو منډې دي چې خدای سبق او موسی مدین ته ورسید تکلیف ملاو شو ګرمي دا په خوب شوي پلارت کړهو دې مور پاتې شو ارور پاتې شو ولې سره اوس بچ کوما چې مدین ته ورسید ډیر جاستړو زور ودې شپې پیاده مدلو فرعون نه خلاص شو نو چې مدین ته ورسید نو الته یو کیو دا کوینه خلکو ساروي روستي ساروي سیرابول موسی علیہ السلام یو غاړه تکې ناست او الله تعالی سجد ک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زستا خیر ته محتاج یم ګوره چې تکلیف راچې نو بیا به الله ته چغاوي موسی علیہ السلام نرستو پیغمبر جوړیږي لیکن محتاج الله ته دی
اے زما ربا چې ته کم خیر او کم خوشحالی مرا کې نو زراغه محتاج ہے دارته نه مخسر علی راک خدای ما ز محتاج ہے ګور اذا فرغت الى ربك فرغب خدای ته تکلیف راشي نو چاته به مایل کیګو الله ته وی دا الله نه بل څوک لر کول شي نه ډاکټر به علاج کوي او چې دا ډاکټر په لاس کې په دارو کې دلا شفا الله نه چولې نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي ځه د ډاکټر دا بیماری به څوک جوړي نو علاج سنت ته کې با ډاکټري دم تعویذ درود لیکن یقین په الله ساته چې خدای جوړون کې ته الله دا ډاکټر په لاس کې شفا تاج خدای په دې دارو کې شفا بتا چې نو زمون بابا جی دې الله وبخي هغه به درې کار کوي یو علاج کوي سنت ته او دویم خیرات کوي لګ او دریم دم وسره استعمالوي دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکي بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته صادر کې خو او دی غریب سم لاسته او د دنیا خلق دی غپین او روړي په دې باز علاقو کې او بترخی وی او یا او ډېر جوړي نو یو شریک وی دا غینه خلق او په منګو کې موړي او سارویم ته سیراب کوي څوک خان سیراب کوي ځان ته اوبر او باسي څوک غړې چيله څوک منګي خلق لاړل یو دو جنکه دی ومن دونهم امرأتان تزودان اغي سره ګډ چيله دي او هغه ګډ چيله اخوا کوي د دې خلقو نه ځان لکای چې خلق لاړل ابو غتی ګرا واغشتو د کوي په سره کې خودا اب غټه تیګه وا لسو دولسو کسانو په پس خودا یو کس بنشوي خوده او بورقه بدون غټه وا چې لسو 15 کسانو په شریکه برېستا په دې حوس کې سلګي غوندې او په پاتې وغې دي جنکو ته پرې خوده او ظالمانو د پی په سر غټه تیګه کې خودا او لاړ موسی عليه السلام هغه جنکو ته وی ما پتم کوما تاسو دلته ست ولاړې وی مونږه به الله ګړې چيله سیرابو چې دا سړی لاړ شي حتی یستر الرعا مونږه د سړو سره یو ځای نه کوو دا سړی دی پر دی او حیا نه کوي چې دوی لاړ شي هغه نه پس به مونږه د خپل ګړې چيله او بکاو دې سره نه کوم یو ځای هغه خطیګه کې خو د لاړل چې دی ورل لږه غوندې او به بل په ډندو کو منډو کو کې پرې خوي موسی عليه السلام ته وی پورې کې زده له برو باس اخو پیغمبري طاقت ترستو پیغمبر جوړيږي مقدمات موجود دي اتیګه په خپل لاس اوچا تکلو اخوي کړه او هغه غنو کسانو چې کوم بور قرستا هغه اون خطا او برو باسي او بار ډندونو کې چې په حوزونو کې جنکو وی خدای دا څنګه انسان دی هغه بورقه چې لس اته کسانې روباسي په یو کسي روباسي هغه تیګه چې لسو دولسو کسانو با خوا کول او دی قای پیسې وادي کسو چتا کړه او حیانا کم دی مونږ ته ګوریم نه ګرجنا کو ګړ چې له خې مضبوطه سیرا پړې نور کله په نسبت زیاته وبو ولا ورکړي او لاړې او موسی عليه السلام اقا د تیګه پس باندې کوي کې تیګه کې خودا او سم لاس ډډه ولا ستړي دي او الله نو مقص سوال کوي ور نیکی او کړه نیکه نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای استا هر قسم خیر ته محتاج چې کم خیر راکې نو خدای زو ته محتاج مراک دا نه ويم چې دا خیر راکا دا راکا خو زما خدایا مدد وکا پسلګونو میلا مزل مې وکا پزرګاو او مدین تدل ترالما او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې ارس پاتې موجنی مې ودل تراله سملاس جنکه لاړې پلارلا جنکه سوک وې د حضرت شعیب علیہ السلام لونوي د پیغمبر اغل لاړې بابا یو ولک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی غریب دی او بے کسب سو کا معلومیږي ډېر پریشان او ستړی دی او بابا د قصې مونږ له ډېر طاقت منم دی مونږ له وبره وسته ګډه چيله سیراب کړې نو بابا ډېر غریب دی ما مونږ سره خېګړ وکړه وی بچي ورشه راولې شعیب علیہ السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیہ هغه جنې موسی علیہ السلام ته وی ان ابي يدعوك بابا مې دی غواړي چې تا مونږ ته کوم یو برو استداغي مزدوري درکې
مونږ له دې ګډې چیلې او بکړې مزدوري درکړي څنګه دې اجر کما سقیت لنا دې کې څنګه دې تعالی مزدوري درکړي دا دې ګډو چیلو د سیراب لګون دې بابا مې غواړي موسی علیہ السلام غریب هم د الله باندې ګوري چې ته سر سوري تک وېخه جنې ته مخ کې د موسی علیہ السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جنې د پرتګلقي نه دا نلی اعلان د ښکار نو موسی علیہ السلام هغه جنې ته وې اورکه شاته شاته ما په نظر پتا باندې لګي نو مال د شاته ناواز راکوا چې خي طرف ته توشه یا ګس طرف ته توشه او جنې خو پوي شو چې دا لک خو ډیر ایماندار هم دی یوازې طاقتمن نه دی ما خو صرف طاقتمن دی طاقت اشتا دا سړی خو ډیر حیاناک دی ډیر ایماندار دی ګوره ما ته ګوري نه خلک خو اسې به سپردو خودو ته ګوري او دی خو ماله د شانه وه ما ته وي شاته مې شه خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغ دا جنې شعیب علیه السلام ته وایي دا سړی دی د مونږ له ګډې چیلې سیراب کړی وی ښا بچې د کم دی نه رالی څوکې موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه دقسې د فرعون چل مې وکړ ما خو سوک ورکو سړی مې وجه نه امړ شو هغه اطلاع ورسېده او ما متعلق سمن جاری کړ زما متعلق فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې دا مړ کې او موسی علیہ السلام چې کله روزي سوی الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمين اے ربا د دې ظالمانو نه مخلاص کا چې روزي هم سوال کوي رب نجني من القوم الظالمين خدای ظالمانو نه مخلاص کا او چې رسی نو بیا د خدای نه سوال کوي ګوره تکلیف وخت کې بعد خدای نه هر وخت سوال کوي دا باندې بعض خلکو یې ربا خو سوالونه وکړل نه پوره کیږي نو ته خدای سره جنگ کول شي خیر دې کوا والله به پوره کی نا وتسوي وی فکر مکوا نجات من القوم الظالمين ته خدای راغی نه بچ کړي ښا اس فکر چېونه کې اس پام چېونه کې دلته فرعون بادشاہ نشتا نه دلته هغه لخر شتا نه دلته هغه رسیدي شي اس فکر چېونه کې اجنه پلاتو یا بتستاجر هو ان خیر من استاجرت القوي الامين وی بابا دا ځان سره مزدور کینا مزدور کی دو صفته پکار دي یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې نو دا طاقت منم دی هغه برقه چې تولسو برستا په یو کسې راوستا او هغه تیګه چې تولسو بوچتولو کته کوله به نو په یو کسې وچته کړه نو یو خدا طاقت منم او بل دا الک ډیر خسړیم دی خیانتګر نه دی تاسو سره خیانت مختلف قسمونه دي ولی پلاره زروست وکړم د مخ پوته نه کتل نو چې پلاره ته نه وي او د ما سره خیانت نه کو د مخ پوته نه کتل نو اس فکر چېونه کې تاسو سره به اس خیانت نه کوي نه به مال کې خیانت کوي نه به بیبي کې خیانت کوي او نه به په لونو کې خیانت کوي اس فکر چېونه کې شعیب علیہ السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کیږي پیغمبر ته وحی کیږي شعیب علیہ السلام فورا موسی علیہ السلام ته وای موسی یو کار نه کې ما سره نوکری نه کې که اته کاله دې ما سره نوکری وکړه نو یو لور بدر او کله سترا سره پورا کړې نو ستا احسان وای خو اته کاله کدی ما سره نوکری وکړه لور بدر کله شو ډیره خلا موسی علیہ السلام وته بس ټیک تا الله علی ما نقول وکیل زمو استامینس کې خدای او شو خبر دا الله په دې کې حکمت دی اوس ال تکلیف رسید او د فرعون ظالم په محل کې لوید هغه فرعون چې د خدای دعوی کړي وا دلته الله د شعیب علیہ السلام پیغمبر کور تراوستو د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور تراوست هغه کور چې هغه کې د فرعون د خدای دعوه کوي نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی شعیب علیہ السلام
دلته خدای راوست ټیکانه میلاو شو او تکلیف بیا هم شته که نه اته کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه 10 کاله پوره کړل چې پوره کړل الوري ورته په نکاح کړه او هغه لوري په نکاح کړه چې سفارش کړو چې دا سره مزدور کا او شعیب علیہ السلام ولا پلې لونه پلې ګړې چیلې مرکه جام بچي دا ستاش وي او زور شبچه په دا ګړې چیلې بوزا او زوس 10 کاله د تیر شوی دي نو که تخپل مور لزین او استاد څوک نه پیژن زلار شو تا چاته ځان مخایا پر مور سره ملاقات مو کې روړ به مو ویني او راځوس بس 10 کاله تاسو څه پیژنې چې ته ځان نه خې او زور شو کونټه دنه پرته دا راواله دن کونټه پرتی دی ولې چې د ګړو چیلو په تپانه مانه پر راغورځي ګړو چیلو والا ته کونټه ډیر ضرورت شپون کیته نو چې ګړې چیلې د پانه پر راغورځي ورشه چې ورغه کونټه راوړه دا مې راواغشته وې دا کې د بل راواله چې هغه کې خو دا او بل ته لا کې چې راوست بیا غوا وې تا ته ما و نه وې چې دا کې دا بل راواله هغه کې خو دا بل راواغشته چې بل راواغشته چې راغی بیا ما غوا چې سوزلې دا وکړې خزه به زستا په قسمت دا ولی وی دا هغه کونټه ده چې آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره کوم لس سیدونه راوړي یو پکې دا وه دا ما ته رسېدلې به به زستا په قسمت ته وړه ځان سره بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي چې په لاره را روان دي یو ځای کې په شپه راله زلزل دی طوفان دی او دغه علاقه چې دا کم ځای کې په طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي د کوه تور خوا ده او اتفاق دا دی چې دې وخت د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو الله دا خودش بیابان دی دا بس کو دا خودش بیابان دی خدایا او باران دی او ساس کی دی او د دې خدای می ماشوم کیږي دې سره اوسو کما دې له خوش ګرم خوراک پکار دی ګرمایش ولا پکار دی یو لري دې کې رانولې دا نو رانا خو هغه ځای کې وي چې کم ځای کې ګوري نو دوی ورځما خدای ته وې ورځما او دا اور بلیږي نو تاله یو شونټه راوړو سسکار مار شغله درلو چې دلته ته اور بل کم چې لګه ګرم شي کدا وته وی موسی دا علاقه مونږ ته معلومه ده دلته ماران ډیر زیات دا کونټه ځان سره وای او دا په پانی دی پخپو کا اسنه چې د مار دل ټک درنکی او کونټه وای موسی علی السلام کونټه لاس کې واغې ته پانی پخپو کړې وراغې چې وراغې یو اون دا پاغې اون کې اور بلیږي دته داسې محسوسه ده چې اور بلیږي گیا یا سشی راواغشت لاس کې د خشاک یو یو شوړه راواغشتا او هغه ته داسې ورنږدې کړه خو دې نږدې کوي هغه ته برکیږي دې نږدې کوي برکیږي او تو نه کوي او داسې حسن دې پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده په دې سوچ کې دې چې आवाज ورته شو اے موسی انی انا ربک زستا ربم خا زستا ربم ز اور نیمه فخلعنا علیک پنیو بس انک بالواد المقدس ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکه دینه پاک ځای بل نشته او د دې نوم تووا دی وادي تووا الته وته بیبي وی پانی پخپو کا مار لړم دیو نو خوري نو په اسباب اعتماد شو دلته چې الله سره ملو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ور کوي لري کا پانی دا ادب هم تا تقاضا ده انک بالواد المقدس او د دی وادونو تو ده
خو چې وی انی انا ربک نو زماو د خدای د خبرو منځ کې فرق دی. زه خدای په خلکو خبرې په خلکو ما او زما خبرې چې تا اوري په غوږ به اوري او د یو طرف نه به اوري او د الله خبرې به د هر طرف نه اوري او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اوري په اندام به اوري. ان انت یا رب رب کم دے رب کم دے کر یو خوا مخلی کله بل خوا مخلی. الله وتوی ودا کونټه دی وردا ها الله وتوی تل عالم نبوت درکو پیغمبري می درکو ذا فرعون تا اجه کم دی دشمن دی التزا هغه ته نصیحت پنر میں لاول پیکا پنر سختی و سر خیر دی مکو الله داغه په ما بدل پورې دی سړی مې ته وجلې دی او زما خو جبه لګین خلی نو مالا مرګره پکار دی وستا مرګره ستارور دی هارون امستانه مخ کې پیغمبر کړی دی زه ابد انتظار کوي داغه جبستانه کولاو د فصاحت ډیر دی نو که تا ته مشکل پیخیږي ابد سره مدد کوي الله سړی مې ته وجلې ویته دا کونټه وردا چې کونټه سنگ وګورځو ل الله ته وجدها خامار جوړ کو بیبي وته وی وردل تماران دي کونټه یوسا الله یو درېګه چې دا کونټه نه دل مار جوړ کو یو وجدها خامار ته جوړ شو نو بس موسی عليه السلام شاته شو او من ډکلې چې خدای تاسو شو ویلا ته خبرې مو نه یاري راواله کوتي ول یوسا چې کونټه له څنګه ګوت یوړي مارلا واپس ته کونټه جوړ شو وې د ګریوان کې لاسو منډه چې وې منډه بارې راوستو رڼاته ته شغلې ته خاطه بیماری نه و د برس مرض شغلې وی واپس یو منډه ټیک شو وې دا دوه نه خمیدر روزه فرعون زبده مدد انما العسر یسرا تکلیف سره سورحتا دبل الکه تکلیف سره سورحتا دوا واپس خدای خپل کور ته کلی ته مرستو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رورلم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نم بچ کو بیبیم ولا خدای ورکړه او د شعیب علی السلام غوندې صخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړي چې داغه پشان معجزې کمی دي مضبوطی معجزې ولا خدای پاک ورکړه. اوس ګوره ما په خبرو سره سي ده کنه نو تکلیف ورسیږي دا مو آیا چې دا د خدای بدی شمه یاره یو خبره ده تکوم په دې نصوصو کې قران سنت په دې حدیثو کې عموما او قران کې موتا اشاره شته کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضبي د نیوه کې ده پاره او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره ګناه راځي او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره مرتبه اوچتي نو زبدا پس په جنم کې دا کم یو دی. نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی په بوادر کې وې دا چې پچا تکلیف راغله د دیو ګوره چې د څه پوزیشن دی نو کدی په دې تکلیف خوشاله او چې خرج له کومه تکلیف راغی چې ګناه مې پیورځي مرتبه اوچتی شي نو وې کې دې په خوشاله نو دا ردی دلیل دی چې دې سره مرتبه رد اوچتيږي او کدی په خوشاله نه دی خو یاره پریادونه هم نه کوي تنگم په نه دی وای چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي نو دا د ګناه درجه دو ذریعہ ده په دې ګناه راځي او کدی په تنگ دی فریادونه کوي او خدای دې صحیح کړي ما زمونږ کومه غبل نه کوي په غن راځي او په ما راځي نو پوه شي چې دا د خدای غضب دی نانی وخت نو چې کلم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه بګیلې نه کیخه دا به زما ګنای پاغي به خدای رانیس دا به مروانی کړي نو الله به مال کونټه را برای نو دی وخت کې به ته اس فریاد چونه کې خدای دا خدای نه فریاد کوا دا نه وای وای خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیلاونه کې بدر دونه خو نه د ګاډي وډیونه خېږي
دی باندې الله خپکیږي دقه چلو چې دا موسی علیہ السلام کړی دی تکلیف راغ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نجنی من القوم الظالمین او خدای ول نبوت پیغمبري ورکړو شعیب علیہ السلام ونه پیغمبر اسخر شو او د شعیب علیہ السلام لوري خزا شو او خدای ول معجزې ورکړو هارون علیہ السلام وصل خدای پیغمبر رال هارون علیہ السلام خو پیغمبرو مخکې وته الله وحی کړي و چرور دی روان دي او تبار ولاړو او د موسی علیہ السلام استقبال او د خدای د لیکل د لیدلو یو جلکی مولی داغین الوی نعمت بل کم دی یو ظلم دا موسی علیہ السلام رستو کوه تور تلال خدای ول کتاب ورکاو نو سلوی خرج په کوه تور کې تیر کړ سلوی نو الله ته ما تزانو خایا رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشلی دی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وإذا دي غرت زخبل یو جلک خیمه نو کدی پدې ټیک شنو ته به مې ویني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا هغه غرت خدای ځان او خو لګوندې یو جلک نو غر ټوټه ټوټه شو لکه درنجو ختم او موسی علیہ السلام بے ہوش پریو علماء لیکي عجیب خبره ده علماء لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دی غر تخو نو الله او یو زر پردونه پورې غاړه او یا زر پردی دی پمیاس کې او یا زر او چې د موسی علیہ السلام اونلی د خواغه غر ته چې خونو هغه جلک خو بنده تراشی کنه نو دون په موسی علیہ السلام اثر او شو چې د موسی علیہ السلام مخته بچا قتل ټینګې دی باندې شو مړ کېده با سلوی خروز موسی علیہ السلام تفسیر الدور منصور لیکلی سلوی خروز موسی علیہ السلام په مخ صادره چاو بی بی تم سلوی خروز مخ نه خاو مګوره مات او قیامت کې به الله زمون پسترګو کې طاقت پیدا کی او جنت کې به الله زمون پسترګو کې طاقت پیدا کی نوجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره موږ به خوشاله یو په خوشاله کې خپل رب ته ګورو او ملاقات وکړو الله دې زمون نصیب کړي نیک راغیر اور وسره دی هارون علیہ السلام او بی بی خپل کور ته بوتله مور سره ملاقات شو مورم خوشاله شو ځکه لس کاله پس د بچی سره ملاقات کیږي او نیک ورغی په فرعون باندې دربار تا سوکه ز موسی امدا مې رو دی هارون مونږ تعالی راغلیو مال خدای نبوت را کړی دی دا پیغمبر دی او یو خدای ومنه ایمان راوړه او الم نربک فینا ولیدا زمونږ ماشوم نه لوی کړی سړی دې نه دی وجلې ته خو زمونږ اشتهاری مجرم خرج خدای لاس لرا واسطه پریدم دي چې تلامات یو خدای ومن خدای خزیمه فرعون وته او تلامات په مې ایمان راوړه سړی دی وجلې دی خرج خدای ګوت لرا واسطه او تا سره څه دلیل چې ته پیغمبر موسی علیہ السلام ته دلیل غواړي یو کونټه ټاک ورک بزمکه وګورځول لا لا شابه کری تبا شما هغه مې یې ټیزه نه ته څنګه خدای او د خدای داوه کې چې د مار نه پوسکې چي او د مار نه منډه وېوس او لاسه ګریوان کې منډه چر وېسرناګانې ته خېږي بس فرعون خو یې دا موسی علیہ السلام کونټه ته ګوت کړي واپس سم شو بس فرعون خو یې چې بابا جی ما خو وې دا زموږ اشتهاری دی او دې پانسی کو دلسو ګوتې وړي شي دغه خو تیار کونټه ده او کونټه خو اجدها مار ده یو ټکی راکو تبا بشم او یاري موسی پیدا فرعون او خيار فرعون قوم سره مشوره وکړه چې د سره سوق وي صاحب ته دونه نه پیږي جادوګر دی
د کونټه نه خو چې مار جوړي خو جادوګری لاس نه چرنا کوي جادوګری جادوګران ولا راغون کا مقابله بو شي پته به ولګي وی موسی ته خو جادوګری بار لس کاله د تیر کل جادو د زده کو سره علي او زه د جادوګر راغونډم نو پته به دی ولګي موسی عليه السلام ډیره خدای راغون کا وی په کوم ورځ په د اختر پرز ما دی حکم یوم الزینا د اختر ورځ د کډیر خلک د اختر میلې راځي دنیا تماشا وکي موسی علیہ السلام ته پته و چې زه به ګټم پرې چې دا خلک مسلمانان شي د اختر ورځ د دنیا راغونډه شوه چې نن به د موسی علیہ السلام دغه سره مقابله کېږي د جادوګرو سره او جادوګر یې غټ غټ راغوښتل او دا موسی سره دغه چل کې هغه وی سیب دی د کونټه نه جوړې موږ یو طرف پړو نه جوړو دا خو موږ هم جوړول شي وی جوړول شي وی یو وی کوم ګټل بیا بسي وی تاسو به د سېنات ممبران کم دا قومی انکم من المقربین وزیران دینا جوڑو منشتران جوڑو د اسمبلی ممبران د شورا ممبران ما ته بڑی نزدی صحیب دا اختر پر از موسیٰ علیہ السلام راغی هارون علیہ السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوگر را لل او دا دنیا خلق را لل موسیٰ علیہ السلام جادوگر تے القو دا اغردوے سکوے نو افیضا عصیهم وحبالهم اغی دا اغوی سر کونٹے وے اغوی سر رسے وے اور ایک آیت میں ارشو اغا دا سخکارے دلی یخیل الیہ من سحرہ منہا تسع یعنی منڈے نوالی ماران تی نو جوڑ شوی نظر بندی غندے کڑے وا نو خلقو تا دا سخکارے دلی لکا چی دا منڈے وی سو کوئی پارے ورکڑے پارا چی اور تا گرم چنو حرکت شروع خیر دا پریدوا بس جادو رسے دا سونا ماران جوڑ شو اے وجاؤ بسحر عظیم قرآن وی دیر لوی جادوی پیش کا لگنا دیر لوی جادوی ور پیش کا موسیٰ علیہ السلام ویرے جدا خوب زرگونو ماران جوڑ شو دا رسونو دا کونٹے کو دا چکونا دا بس چل کے گی دا پکی پدامیان سکیما اللہ تے اغردوا کونٹے ګوره د خدای خبره مانی ښه عقل سوی عقل وی چې کونټه لاس نه لرنکې ولی مار به په کونټه وجنې او الله ورته کونټه غورځوا د خدای مانی د عقل نه مانی او چې کونټه وغورځولا پیدا یتلقف ما یفکون کونټه خو نه مار جوړ شو خلی واز کړه او چې سونه ماران یو کړو الواقع تیر کړل او روان شو په فرعون پسې اورېګاو چې ورغه فرعون دستونه شروع شو منډیل تیزونه دي د تیزونو باران ویا لکه خدای ته وګوره شی ونیسا نو درېګه برابر وندي دا پیغمبر چې کنه د سره د الله یو طاقت دی دله خدای صبر مور کړو او الله په خپل کار خم کوي ګین انسان لوي کنه چې لګي ور پرې خو چې دو درې ټکه ور کړو چې د قصه خلاصه شي که بشیر جان او الله دنیا به پیغار کا کړی بهر کیف ساحران جادوگر په جادو پیږي مولا په مولا پیږي او ډاکټر پیږي اغي پوي چې دا جادوگر نه دی بس اغي ټول یا من تو برب موسی آمنا برب موسی و هارون د خپل موسی او د هارون پر رب زمونږ ایمان دی ټول مسلمانان بزرګاو خلک او فرعون خو پیجو چې دا ما خو دا یو په پړ شي ختم بشي هغه خو بل وې تاسو صلاح کړو مصلاتم کړو انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا تاسو مشر جادوګر د چلے ته خوله او پرېدمم چتا پسولې کوم لاس پیدا نه پرې کوم هغه وی مونږ سوچو چې تمړه کې خدای له بلال خبر وګدا د بل جمعه کې به ده ان شاء الله خلاصه کما خو زما د خبره خلاصه صدا زما د خبره مقصد داو چې الله منتخی چې فکر مکوي تکلیف پرازي په تکلیف کې د خدای نعمتونو بدن تر مخ کې کوي په خبره خو پیږي کنه او بیا د خدای د نعمتونو نه پس فکر مکوي د یو تکلیف سره به ډبل راحتونه او دا غینه پس چې تکلیف ځان ته د خدای نعمتونو را مخ کې او دا سوچ راغی چې تکلیف ته راحتونه سره ډبل دي نو بیا عبادت وکاو د خدای نه سوال وکا تکلیف په خدای لري کې وګوره موسی علی السلام ته قدم په قدم تکلیف راځي خدای خوشحالي راوړي قدم په قدم غم راځي او داسې خوشحالي خدای راوړي چې دنیا ورته حیرانه ده
رب العالمین دې زموږ مل شي. خدای چې څومره بیماران دي ته ول شفا ورکې. خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه ختم کړي. خدای چې څومره پریشان حال دي پریشانی په خوشالو بدل کړي. الله موږ د فتنو نه وساته، افتونو نه وساته، او د حوادث او زمانه نه وساته. او ډېر دوستان داغه په خبر ریږي او داغه نه دا سوته ویل کېږي لری لری زین سربند